یو کس انتهایی غوسه ناک دی نو د هغه د غوسې د کنټرول کولو دپاره نمبر 1 یو ماشوم د ذهن نه انتهایی نالایق او کمزوری دی نو د هغه د ذهن د تیزولو دپاره نمبر 2 او یو کس دی چې هغه د یرقان یعنې د زیړي په مرض کې مبتلا دی چې هغه هر قسمه زیړی دی د دغه زیړي نه د نجات حاصلولو دپاره د دې درې واړو بیمارو دپاره را سره بیلې قرآني بهترین او مجربې نسخې په دې ننني کلیپ کې وپېژنئ انشاءالله العزیز که چا په پوره یقین سره په دغه طریقه باندې چې دا کومه زه بیانوم دا وظایف وکړل او په یقین سره په مریض دغه مریضان دم کړل نو انشاءالله العزیز دغه بیماری او دغه عیبونه او نقصانات به ترنه د الله په فضل سره څه کیږي دا به ختمیږي اول را سره دا وظیفه وپېژنئ چې ښځه وایي زما خاوند انتهایی غوسه ناک دی یو پلار انتهایی غوسه ناک دی بچي وایي چې ډېر زیات غوسه کیږي او یا یو بچی دی چې مور او پلار وایي دله ډېره زیاته غوسه ورځي او غوسه ناک دی نو د د غوسه سړول او دا په اخلاقو بدلولو دپاره بهترینه قرآني نسخه د ځان سره دا یاده کوي چې لاړ به شي د 4مې سپارې سورت آل عمران ته کم آیات ته به لاړ شي 144 نمبر آیات ته به لاړ شي 134 نمبر آیات والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله يحب المحسنین دا آیت به په چینو باندې یعنی په خوږه باندې په چینو باندې 101 کرت اوې او په هغې باندې به شف کې او 100 ورځو پورې 21 ورځو پورې به دا چینی په دغه کس باندې اوس کې که په اوبو کې پسکې که په شربت کې پسکې که داسې پې خوري 121 ورځو پورې چې دغه چینی چې په کوم باندې 101 پېرې تا د قرآن دغه آیات ویلی دی نو انشاءالله د ده د غصه به سړه شي دا به ختمه شي دا به کمه شي او دا به په اخلاقو باندې بدله شي یوه خو جي دا وظیفه شوله دویمه د ماشوم د ذهن د تیزولو دپاره چې یو ماشوم انتهایی کن ذهن او نالایق او کمزوری دی خبره ورته نه یادېږي ذهن یې کار نه کوي او دغه شان سبق ورته نه یادېږي په سکول او په سبق کې نالایق دی نو داغه د ذهن د تیزولو دپاره قرآني بهترینه نسخه د ځان سره دا په ذهن کې راولئ چې د 5مې سپارې سورت نساء ته به لاړ شي 5مه سپاره به راواړئ سورت نساء به راواړئ او آیت نمبر 130 ته به لاړ شي 123 وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل الله علیک عظیما دې آیت ته به لاړ شي دا به 121 پېرې په اوبو باندې څه کې دا به دم کې ټیک شوله شف به کې چې کله دا وظایف ته پوره کې که نه نو داسې شف به وکړي یا به کف وکړي او میده انتهایی نری د لاړو هغه دارې چې کوم دي دا به په دغه اوبو باندې وکړي او بیا به دا هغه مریض ته څه کړي دا به ورکړي نو انشاءالله العزیز 121 مرتبه به دا په اوبو باندې ووې او دا اوبه به په ماشوم باندې اوس کې بار بار ورله دا عمل وکړه انشاءالله العزیز د ده دا ذهن به دې سره څه شي دا به تېر شي دا خو دویمه وظیفه شوه درېیمه وظیفه چې یو کس د یرقان یعنې د زیړي په مرض کې مبتلا دی هغه که هر قسمه سخت نه سخت زیړی ولې نه دی خو ته په یقین سره دا وظیفه د هغه دپاره خپله که چې یو پېرې سورت فاتحه الحمد نه ولدوالینه پورې سورت فاتحه یو کرت او و پېرې سورت حشر و پېرې دا سورت حشر او بیا یو پېره سورت قریش دا به چې کوم دی نو په اوبو باندې دم کې او دا به په دغه مریض باندې اوس کې تر هغې پورې پسکا چې تر څو پورې دته شفا نه ده راغلې انشاءالله العزیز دغه زیړی به دته نقصان نه ورکوي نقصان ده به نه جوړېږي او د دې د برکته به دغه مریض د زیړي څومره سخت زیړی ولې نه دی دا به الله جل شانه شفایاب وګرځوي دا یو درې بهترینې وظیفې وي او ملګري هغوی د دې تپوسونه هم کړي دي ستاسو به مهرباني وي که ستاسو ورته هر مسلمان ورته ضرورت دی خو که چا ورته ضرورت نه وي او داسې مریض ورته نه وي نو مخکې شیر کوي که کم مریضان ور سره الله جوړ کړي نو موږ او تاسو ته به پې هم الله اجر راکوي وصلی الله علی النبي